تاسو ته ما د صلاح الدین ایوبي خبره کړې وه، ارمان دی چې په یوې خبرې باندې م غور کولی. صلاح الدین ایوبي ته خپل کسان راغلل مخبرین، ورته ویې چې جی دلته یو عالم راغلی دی ډېر مقبول عام دی، ټوله دنیا ورماته ده او د جومات کې خلق نه راځي او دا ګیر چاپېر په روډونو خلق ولاړي، خوږ اواز، خوږې خبرې، ښایسته دي. مړه جي دنیا راماته ده، دا ګاډي، دا موټرې، دا ټانګې، دا خره، دا غویان، په دې سورلو خلق راځي لکه دې دمګرو له چې راځي، لکه دې پیرانو له چې راځي. زمونږ دلته یو روټي خلاص دی لکه ده له چې راځي، دا څه ډېر روټي خلاص. ورته وویل چې بلا شی خلق ولې راځي؟ صلاح الدین ایوبي ورته وویل چې وایي څه دا سړی څه ګانې مانې وایي که څه داسې نظمونه څه شی وایي؟ وایي جي خلقو ته بس دقه د منځونو، دا د عبادتونو، جي دا د ذکر او دا د صبر تلقین، یره جي بس چا سره زیاتی مه کوئ او بس جي چې ناست پرې که نه او بس چا ته دنه ضرر ونه رسي، یره جي بس دا ذکر او فکر عبادت او منځونه او حجونه او بس الله سره ټوله ورځ مشغولتیا او خلق ډېر زیات مطمئن دی جي. صلاح الدین ایوبي صاحب ځان سره خپل خنجر ګوټ کې واغسته ولاړ. السلام علیکم مولانا صاحب په خیر جي، ډېر تعریف مې دی اورېدلی دی جي، ډېر مقبول یې جي، خلق هم ډېر خوښوي جي، ماشاءالله علاقه هم نوراني کړه ډېره زبردست. یره جي بس مال هم څه نصیحت وکړې جي، حالات ډېر خراب دي، هر طرف نه پر فتن دور دی، انګریزان په خلکو مسلط دي او جي هغه نه او دغه نه مسلمانان ډېر لاندې دی او مسلمان نه پرېږدي. څه کول پکار دي؟ هغه ورته وایي چې الله نه مدد غوښتل پکار دي او بس چې الله ته پرېږدو. الله ډېر لوی بادشاه دی، الله د بدر فتح کوونکی دی، د احد فتح کوونکی دی، الله حکومتونه اخلي او خلکو نه او بل یې ورکوي. رب نه غوښته پکار ده او بس جوماتونه چې آباد شي او جي او بس خانقاګانې چې آبادې شي او د الله پاک دا تلاوت او دا عبادت جي اذکار الله نه غوښته. خنجر یې ورپسې راوایسته ټک دا ګوته یې تېکه ټک او خنجر یې په دې ځای ورته کېښوي حال وایه رالېږلی چا یې او دا درته ویلي چا دي چې دا کار کوه. هغه چې کله ولیده چې سر مې کڅ کې ورته چې بس جي سر ته مې امان وي زه یهودو رالېږلی یم ایجنټ یم چې مسلمانان په دقو شیانو باندې بس جي چې دا عبادت ته ناست. مسلمانه تا سره دا کار کښېنه جوماتونو کې کښېنه، رب چې ونه کړي که قرآن ته بېعزتي ورسي، که الله ته بېعزتي ورسي، که 1400 کاله د الله خلافت او حکمراني معطله شي، انسانان د هغه په ځای باندې خدایان مقرر شي، حکم و قانون یې چلیږي، ته صرف دعاګانې کوه او که ښځې له دې چا سترګه ووهله بیا ټوپک راخله، که لور نوم دې چا واغسته بیا ټوپک، بیا صبر نشته، بیا نه خدای شته چې هلکه او چې ښځه د نه چا بوتله خو جومات کې کښېنه که تا نه خو روغ رب او روغ خلافت وړی دی ته جومات کې ناستې غوښته کوي. یا الله یا الله هم بڑے نیکم ہے، یا الله موږ ډېر بې غیرته یو، یا الله ته موږ ته خلافت راکړه. غواړې که نه غواړې؟ نو دا ښځی چې د نه بوتله ولې دې ټوپک راکستی دی خو کښېنه جومات کې، زه به د نه نن یوه بوځم سبا به د نه بله بوځم خو جومات نه بار به نه راوځې، ما پسې به کور ته نه راځې، ټوپک به راپسې نه راخلې. دا کار ستا شای نشان نه دی جي، عبادت رب سے مانگو، رب سے مانگو. هسې ته په ایمان ووایه یوه ښځه به دې کور کې سالمه پاتې شي لکه څنګه چې په ښځې ټوپک راخلې، په لوري راخلې، په ځمکې راخلې، دې نه زیات به د الله په دین راخلې. او که کله تا ته څوک وایي چې غوښته کوه او چې چله ولګوه کال کې وه چې یاره وس مې نشته، کني مسلمانانو تاسو په خدای باندې یقین وساته، زما مانځه سره ماته نه ده خو چې دا تش منځونه څوک کوي د دوی کوناټي به تک سره ما به دومره غره به ونیو. دا تش منځ کوي دا د کلوري شی نشته.